د حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ د قتل په وخت کې منځ کول او د زید او عاصم رضی الله تعالی عنہ قتل. د احد په جنگ کې کوم کافران چې مردار کړي شوي وو د هغوی په خپلوانو کې د بدل اخیستلو جوش ډیر تیز و. سلفا چې د هغه دوه زامن په دې جنگ کې قتل شوي وو نظر منلی وو، یعنې منښته یې کړې وه که چېرې د عاصم چې هغه د ده زامن قتل کړي وو سر په لاس راغی نو د هغه کپرۍ کې به شراب څکم. په دې وجه هغه اعلان کړی و چې څوک د عاصم سر راوړي نو هغه ته به 100 اوښان انعام ورکړم. سفیان بن خالد دې لالچ تیار کړو چې د هغه د سر راوړلو کوشش وکړي. نو هغه د غزل او د کارا څو سړي مدینې منورې ته ولېږل. دې خلکو خپل ځان مسلمان ښکاره کړو او د نبي علیه الصلاة والسلام نه د تعلیم او د تبلیغ دپاره خپل ځان سره د یو څو حضراتو لیږلو درخواست وکړو او د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ د لیږلو یې هم درخواست وکړو چې د ده وعظ د خلکو خوښ دی او ډېر ښه دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام 10 سړي او بعضې روایتونو کې 6 سړي دوی سره کړل چې په هغې کې حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ هم و. په لاره کې دغې بوتلونکو وعده خلافي وکړه او دشمنان یې د مقابلې دپاره راوبلل چې 200 سړي وو او په هغې کې 100 سړي ډېر مشهور غشي ویشتونکي وو. او بعضو روایتونو کې دي چې نبي علیه الصلاة والسلام دا حضرات د مکې د خلکو د خبر راوړلو دپاره لیږلي وو. په لاره کې د بنو لخیان 200 سړو سره یې مقابله وشوه. دې لږې ډلې چې د 10 سړو یا د 6 سړو وه دا حالت ولید نو په یو غار باندې چې د هغې نوم فذ و وختل. کافرانو ووی چې موږ ستاسو په وینه خپله ځمکه رنګ کول نه غواړو، صرف د مکې د خلکو نه ستاسو په بدله کې څه مال اخیستل غواړو. تاسو موږ ته راشئ، موږ تاسو نه قتلوو. خو هغوی ورته ووی چې موږ د کافرانو په ذمه دارۍ کې راتلل نه غواړو او د ترکش نه یې غشي راوویست. حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ ملګرو ته په جوش کې ووی چې تاسو سره دوکه وکړی شوه خو د ویرې خبره نه ده، شهادت غنیمت وګڼئ، ستاسو محبوب تاسو سره دی او د جنت خورې ستاسو په انتظار کې دي. دا یې ووی او په جوش سره یې مقابله وکړه او کله چې نیزه هم ماته شوه نو په توره یې مقابله وکړه. چا سره چې مقابله وه هغې ډله ډېره وه، اخر شهید شو او دعا یې وکړه ای الله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته زموږ د کیسې خبر وکړئ. د ده دعا قبوله شوه او هغه وخت د دې واقعې علم نبي علیه الصلاة والسلام ته وشو او چونکې عاصم رضی الله تعالی عنہ دا هم اورېدلي وو چې سلفا زما په کفرۍ کې د شرابو څښلو نظر منلی و نو د مرګ په وخت کې یې دعا وکړه ای الله زما سر ستا په لار کې پرې کولی شي خو ته د دې حفاظت کوونکی یې. دا دعا هم قبوله شوه او د شهادت نه پس کله چې کافرانو سر پرې کولو اراده وکړه نو الله تعالی د شاتو مچۍ او په بعضو روایتونو کې د ډنبرو یو سیل راولېږو چې هغې د هغه بدن 4 واړو طرف نه ګیر کړو. کافرانو خیال وکړو چې د شپې په وخت کله چې دا والوځي نو سر به یې پرې کړو، خو د شپې د باران یو
سیلابي چپه راغله او د هغه لاش یې لاهو کړو. دغه شان 2 یا 3 سړي شهیدان شو. خلاصه دا چې 3 باقي پاتې شو. حضرت حبیب او زید بن طارق او عبدالله بن دسنه رضی الله تعالی عنه دې 3 واړو حضراتو سره بیا هغوی وعده او لوز وکړو چې تاسو ښکته راکوشئ، موږ تاسو سره وعده خلافي نه کوو. دا 3 واړه حضرات ښکته راکوز شول. راکوزېدو سره کافرانو د لیندۍ وجې راوسپړلې او د هغې مټې یې پرې وتړلې. حضرت عبدالله بن طارق رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې دا ړومبني بېلوزي ده، زه تاسو سره هېڅکله نه ځم. دې شهیدانو پسې تلل زما هم خوښ دي. هغوی په زبردستۍ دې راښکل او غوښتل، خو دې د خپل ځایه ونه خوځېد، نو دغې خلکو دې هم شهید کړو. صرف 2 حضرات ورسره پاتې شو. یو حضرت زید بن دسنه رضی الله تعالی عنه چې صفوان بن امید د 500 اوښانو په بدل واخیست چې د خپل پلار امیه په بدله کې یې قتل کړي. دویم حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه چې جهرم بن ابي احاب د 100 اوښانو په بدله کې واخیست چې د خپل پلار په بدله کې یې قتل کړي. د بخاري شریف روایت دی چې د حارث بن عامر اولاد واخیست چې د په بدر کې حارث قتل کړی و. صفوان هو خپل قیدي حضرت زید رضی الله تعالی عنه زر د حرم نه بهر د خپل غلام په لاس ولېږه چې قتل کړی شي. د ده تماشې دپاره ډېر خلک جمع شول چې په هغې کې ابو سفیان هم و. د حضرت زید رضی الله تعالی عنه نه د شهادت په وخت کې تپوس وکړو چې ای زیده، ستا دې په الله قسم وي رښتیا ووایه، آیا ستا دا خوښه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم سټ ستا په بدله کې ووهلی شي او ته پرېښودلی شي چې خپل بال بچ سره خوشحاله اوسې؟ حضرت زید رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې په الله مې دې قسم وي چې زه خو دا هم نه خوښوم چې نبي اکرم صلی الله علیه و وسلم کوم ځای کې دی هلته دې په هغې کې یو ازغی قدرې هم مات شي او زه په خپل کور کې په آرام سره یم. دا جواب چې قریشو واورېدو حیران پاتې شول. ابو سفیان وویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو چې څومره د هغه سره محبت ما ولیدو د دې مثال مې چېرته نه دی لیدلی. دې نه پس حضرت زید رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو. حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه څه مودې پورې په قید کې و. د جهیر وینځه چې بیا وروسته مسلمانه شوه وایي چې حبیب رضی الله تعالی عنه کله چې زموږ په قید کې و نو موږ ولیدل چې د حبیب رضی الله تعالی عنه په لاس کې یوه ورځ د انګورو ډېره لویه غونچه د سړي د سر برابر په لاس کې نیولې ده، انګور خوري. او مکه کې دغه وخت انګور بیخي نه و. خو هغه وایي چې کله د ده د قتل وخت نږدې راغی نو د فاقې دپاره یې چاړه وغوښتله، هغه ورکړی شوه. اتفاقاً یو ماشوم دغه وخت حبیب رضی الله تعالی عنه یې حبیب رضی الله تعالی عنه ته ورغی. دغې خلکو ولیدو چې چاړه د ده په لاس کې ده او ماشوم ورسره دی. دې لیدو سره ویرېدل. حبیب رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې آیا ستاسو دا خیال دی چې زه به ماشوم قتل کړم؟ داسې به ونه کړم. دې نه پس یې د حرم نه بهر
راویستلو او په سولې باندې ځوړندولو په وخت د آخري خواهش په طور ترې تپوس وکړای شو که څه ارمان دې وي نو وښایه. ده وفرمایل چې ما ته دومره وخت مهلت راکړئ چې 2 رکعته لمونځ وکړم چې د دنیا نه د تلو وخت دی او د الله جل شانه سره ملاقات نږدې دی. نو مهلت ورکړی شو. 2 رکعته یې ډېر په تسلۍ سره وکړل او بیا یې وفرمایل که چېرې زما دا خیال نه وي چې تاسو خلک به دا ګڼئ چې زه د مرګ د ویرې نه ساعت تېروم نو 2 رکعته به مې نور هم کړي وو. دې نه پس په سولۍ ځوړند کړی شو او دعا یې وکړه چې ای الله څوک داسې شته چې ستا رسول صلی الله علیه وسلم ته زما آخري سلام ورسوي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه دغه وخت سلام ورسولی شو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وعلیکم السلام یا حبیب رضی الله تعالی عنه او ملګرو ته یې خبر ورکړو چې حبیب رضی الله تعالی عنه قریشو قتل کړو. حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه چې کله په سولۍ او خېجولی شو نو 40 کافرانو د 4 واړو طرفو نه په ده په نیزو حمله وکړه او بدن یې ورله غلبیل کړو. دغه وخت چا قسم ورکړو او دا یې تیری تپوس وکړو چې ته دا خوښوې چې ستا په ځای محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړو او تا پرېږدو. ده وفرمایل والله العظیم ما ته دا هم نه ده خوښه چې زما د ځان په بدله کې یوه زغې قدرې هم نبي علیه الصلاة والسلام کې ننوځي. پیدا کې لیکي هسې خو د دې کیسو هر یو لفظ د عبرت دی خو په دې کیسه کې 2 څیز خاص طور د قدر او عبرت قابل دي. د دې حضراتو د نبی علیه السلام سره محبت او عشق په خپل ځان مې دی قربان شي او د دې په بدله کې دومره لفظ ویل هم نه خوښوي چې نبی علیه السلام ته څه معمولي غوندې تکلیف هم ورسي. حضرت حبیب رضی الله تعالی عنه باندې صرف په ژبه ویل غوښتل او صرف په ژبه ویل وو کنې بدله کې نبی علیه السلام ته تکلیف رسولو باندې خو د دې کافرانو وس هم نه رسېدو بلکې دغه خلک په خپله هر یو د تکلیف رسولو کوشش کې وو چې په هغې کې د بدل او بې بدلې ټولې برابر وو. دویم څیز د مونځ عظمت او د هغې محبت و چې داسې اخري وخت کې عموماً ښځه بچي خلک یادوي شکل لیدل یې غواړي پیغام او سلام ورته وایي خو د دې حضراتو که پیغام او سلام ورکول دي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته او اخري خواهش یې د نور 2 رکعاتو مونځ دی.